السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بای سار صاحب دی او دومره باران شوی دی بیګا او مرغۍ ټولې وږي دي، اوس نه رالوځي راپسې. شابه 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 دي ټولې مرغۍ راځي. وینې ډوډۍ له څونه مرغۍ رالې؟ دوه رالې. ښه، دوه مرغۍ رالې، ماشاءالله. اصل کې په امروټین کې مرغۍ ډېرې خو چې په کومه ورځ باندې باران وشي د دې بیا بل څه سهاره نه. او اوس ماشومان راغلي دي، رواره مې دی او خورده مې دی. مونږ د نشپاتۍ نو په دې کې به نشپاتۍ څه وشو کو میره به اونیسه راشئ دې خوا. ښه اوبه دي، راشئ راشئ راشئ. دی وي مونږ له نشپاتۍ راوشو کوه نه نشپاتو ته په کومه ځو. اصل کې دې کې تاسو وګورئ دا باغ دی خو دا کړونې دي ټول. دې کې هغه نشپاتۍ هغه ځای ده. مې سره به څه کوو؟ میره به نه راشه که مچي دلته چې بلا اوبه دي ته راشه که نه. دې کې به نشپاتۍ څنګه شو کوو؟ راځئ 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 راشه. نشته دی خوا ما خو الله شه اوس دغه ځای یارېږي ما ته وي اوبه دي مونږ له نشپاتۍ راوشو کوه. دا اوس څه دي؟ نشپاتۍ کوم دی؟ خو اوبه دي. اوبو کې دي نشپاتۍ پسې؟ اوکې نه دا خړ سر دی. انګوران خو ختم شوي دي بچي، انګوران ختم شوي دي. اچھا نه دا خړ سر دی. دا وګوره دا دونه اوبه دي اوس شاته که نه. دې کې به څنګه نشپاتۍ راشو کوو؟ ټولې نشپاتۍ به راشي. ولې دا فلم دی ځه چې ځو بهر. ښه، نن د جمعې ورځ ده او مونږ له اجیانو ډوډۍ کړې ده که نه. اجیان راغلي دي، مونږ به مبارکۍ له ځو. د اجو مبارکۍ له ځو که نه، مونږ به هلته غوښې روجې وخورو. څه شی؟ میخه به حلالي. ها، مونږ به ډوډۍ له اوس روجې له به ځو. راځئ 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 ښه بچو راځئ راځئ چې بل کور ته لاړ شو. نو زمونږ د څلورو کورونو کې یو کور کې موټرسایکل نشته، ټول په یو بله باندې تللي دي. او زه ځمه مور به وځم، حج نه کسان راغلي دي، خپلوان دي، هغوی پروګرام کړی دی هلته ځو. نو زه ما د خورۍ نه موټرسایکل لا روان وم او بیا به ځو هلته. دا وګورئ که نه څومره باران بیګا شوی دی. کنده بلکل نیمه نیمه راغلی، خو دا خو چې کله سم باران شو بیا پوره ډکوي. دلته راله موټرسایکل به وځو. دا وخته شوې روانې مې 12 بجې دي چې صرف ډوډۍ له رالی که څنګه چل دی. اوس به لا روانېږم. ښه، زه بینک ته تللی وم. روټۍ وخوړه، ځان هم برابر کړه. ما خو دې غاښ کې مرچ من ختې خو دې موټرسایکل هسې تپ را پرېښې دي. بهي ډېره زیاته ګرمي ده چې داسې یو 300-400 پیسې را سره. او په سورې ساتي او دا پیي او اوبه دي. دا ګوټ ته راخ لري هغې کې مرچ الخطرې کافر دړ کوي. را رسېدو سره مې بس موټرسایکل درولې دی، راوتی یم. صرف 15 منټه مونځ ته پاتې دي. مونږ خو هلته په خوراکو پته راته نه لګېده، ټایم تېر شوی دی. بس مونځ کوو بیا کور ته واپس راځو. بهي د مونځ نه پس سیده رالم ګراونډ ته. ګراونډ داسې شوی چې مکمل دې ته تاسو ګورئ دا وینې کاره بترې. نو پیچ خو مکمل خټه دی. اوهو زه په ټیم خښېږم لکه نن ګیم نه کېږي. او الله دې کړي چې تک سور نور پرې ولګي یو ګینټه، نو انشاءالله چې بیا به وچي. خو امید مې نشته رېتې بلکل. خو دا یو خبره ده چې موسم ډېر ښه جوړ شوی دی، نور نشته ری، وریځ ده
او بس هواګانې دي او خو بېګا یو قسم باران شوی دی هسې اوبه وي ګیر ته پرې هر څه خټه خټه دي خو بس داسې موسم ښه دی چې د ګرمۍ زور نه وي ورتلی نه شم کني نه دی په دې باران کې دا نشپاتی داسې شي که نه چې بلکل سم ډیزاین شي یو باران پې وشي جامن تور جامن وي او دا نشپاتی ځینې مرغۍ وله ټولې راغلي دي دا پخې شي لا پنځمه پیره مې دا ګډ وډ ګرځمه بیل داخلومه هر یو له چې ځي ما سره یې ځي څه کې پیسې نشته دا به څه کوي اخري دوکاندار راته چا وښودله دم بیا ګورو شکر الحمدلله هغه شاته دوکان نه دی هغې کې مسله حل شوه 10 روپۍ ګټه باندې یم شل واله خو کار وکړه غټ بوج مې د دې زړه نه کوز شو او زه حیران دې ځای یم چې نن ماسپښین زموږ یې ګلۍ ته غره راغلې ده او ځینه چې دا ولې چې خوشحاله ده که څنګه چل ډېر د افسوس مقام دی ډېر خفه شم پټي ټول خټه دي او زمونږ پیچ ټول خټه دی بس مونږ به ځو نن به بیا د وړو تماشه کو نور کله یې زمونږ تماشې ته کښېني نن به بیا مونږ د وړو تماشې ته کښېنو ښه اوس به د نورو تماشې ته کښېنو زمونږ ورځې د سیالۍ لاړې ساکي چې لاړو نو پیالې لاړې مونږ په شرمونو هلکه ډانس یې کړی دی خو یو قسم رزیل ډانس یې کړی دی اورې دا وګوره بھائی دا د ډرامې دي لکه زموږ پیسې یاره داسې اداس یم بھائی دا به وچو بھائی حذیفه بوره به سبا راوړو په شرمونو دې وشرمولو هلکه دا د کار دی مړه واړه لکانو په مخ کې ته ډانسونه کوې مړه قسم دی هسې ځان له کار کتلی دی هلکه دا چې لایک پې راغلي دي ګورې سړي باندې لایک راغلي دي سارې 2 میچه بایللي دي بیا راخوشي دي او مردانیه شی مستې که که نه مستې که مړه مستې کړه مردانیه ویې ټکوې جفت سوداني وخت سارې پټ بایللي دي غوسه دی شابه سوداني راخوشي دی بال به کوي پورکان ته او بال یار بال زبردست بال ہے سودانیه بال لکړه سودانیه مردانیه شاټ هوا شابه ډېر زبردست وړو ګرم مې شروع و اوچی دی غوسه کړی دی خو بس کور نه راپس ټیلیفون شو هغه د یو معذوره کس دی که نه زه د جمعې په ورځ دوکان نه کولاوم هغه خشاک غواړي خشاک ورله ورکړه نو بس مطلب دا چې زما او ستاسو رابطه نوره ختمه ده انشاءالله په نیکسټ بلاګ کې به بیا ملاویږو د لوی الله په امان